أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. سورة هود 12 سپارہ او په سورة هود کی 120 نمبر آیات. بسم الله الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ وَطول در رسولانو نقص بیانوم علیک پتا باندی من انباء الرسل د خبرونو در رسولانو ما هغه نثبتو چې مضبوطو به پاغه صرف وعدک ازلستا وجاءك في هذه الحق او راغلی تا تفدی قصو کی حق وموعظة ونصیحت وذکر و یاداش للمؤمنین دفار د مؤمنانو. په دې آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالی فرمایي په دې کې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د قصو غرض بیان شوی دی چې هغه د داعی زړه مضبوطول. الله تعالی فرمایي وجاءک فی هذه الحق راغلی تا د په دې قصو کې حق وموعظة نصیحت وذکر و یاداش للمؤمنین د فرد مؤمنان. تیر شو انبیاء کرام او د هغوی د قومونو د حالاتو بیانول مقصد دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم همت پورته شي او هغه ته وښودلی شي د مکې کافران که تا سره څنګه سلوک کوي ته په دې باندې زړه مه خفه کوه. تیر شو امتونو هم د خپلو پیغمبرانو سره داسې سره سلوک کړی و. پیغمبرانو ته تکلیفونه ورکول خو هغوی به صبر کو. لیکن الله سبحانه وتعالی د خپل رسول د طرف ته مدد راولېږو هغوی په کافرانو باندې غالبه کړو. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ستا ملګري به هم دغه شان او غلبه به الله تا ته درکوي او د مکې د کافران دا به الله سبحانه وتعالی ذلیله کړي او تا به الله رب العالمین معزز او مکرم وګرځوي او دین اسلام به غالب کېږي. په دې ورپسې کې الله تعالی فرمایي وقل ته ورته وایه پیغمبره للذین کسان د لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي ورته وایه اعملوا عمل کوئ علی مکانتکم په طریقه خپله انا عاملون یقینا موږ هم عمل کوونکي په خپله طریقه. په دې آیت کې ورپسې وانتظروا انا منتظرون. په دې دوه آیتونو کې الله رب العالمین د مکې مشرکانو ته سخته دمکي ورکړې ده چې کافرانو که تاسو د اسلام دعوت نه قبلوئ او په د خپل کفر باندې همیشه پاتې کېږئ نو صحیح ده پاتې شئ او بیا تاسو چې په خپل ځای څه غواړئ وکئ موږ به هم په خپل ځای په اسلام باندې عمل کوو. تاسو هم د خپل بد انجام انتظار کوئ موږ هم د رب العالمین د طرف نه د فتح او د نصرت انتظار کوو. یعنی وانتظروا انتظار کوئ تاسو د بد انجام او انا منتظرون یقینا موږ هم انتظار کوونکي یعنی موږ هم د الله سبحانه وتعالی د فتح او د نصرت انتظار کوو. نو په دې قسمه جمله کې یو تهدید یو دمکی غرض او بل اقامت د حجت په کفارو باندې
او بل دا چې متوجه کول د کفاري چې خپل عمل ته وګورئ د چا عمل د عذاب مستحق دی عذاب خو به ضرور راځي نو د دې نجات دپاره ذریعه څه ده یا لپاره کوم عمل پکار دی نو الله تعالی فرمایي وقل ته ورته وایه پیغمبر للذین کسانو ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي اعملوا عمل کوئ علی مکانتکم په طریقه خپله انا عاملون یقینا موږ هم عمل کوونکي په خپله طریقه تاسو په خپله طریقه عمل کوئ موږ په خپله طریقه عمل کوو وانتظروا انتظار کوئ تاسو د بد انجام انا منتظرون یقینا موږ هم انتظار کوونکي د فتحې او د نصرت ولله غیب السماوات خاص الله لره علم د پټو ځینو د اسمانونو لارو د ځمکې دی و الیه خاص هغه ته یرجع الامر وګرځول شي الامر کارونه ټول په آخر کې الله رب العالمین د تصرف او علم او قدرت بیان کوي او په دوه خبرو باندې حکم کړي بدیت کریمه کې الله سبحانه وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي او د قریش او کافرانو دې ته الله رب العالمین دمکی ورکړي چې الله رب العالمین د هر څه نه خبر دی نو په دې وجه الله تعالی فرمایي ای زما نبی ته پر رب العالمین باندې بر وسکه او د هغه عبادت کوه یعنی د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې لګیا اوسه او دا کافرانو ته په خپل حال باندې پرېږده او الله سبحانه وتعالی د دې کفار او مشرکین د عملونو الله یې نو ته الله سزا ورکړي ولله غیب السماوات خاص الله لره علم د پټو ځینو دی د اسمانونو او الارض او د ځمکې غیب هغه څه ته ویلی شي چې د مخلوقاتو نه غایب دی چې په اسمانونو او ځمکه کې د مخلوقاتو نه غایب دلته د غیب علم ذکر کو نه د ښکاره علم چې دا هغه شی دی چې په دې کې د الله رب العالمین صحیح څوک شریک نشته دی د دې علم د الله سره د بل چا سره نشته دی د علم غیب و الیه خاص هغه ته یرجع الامر ورګرځول شي الامر ټول کارونه یعنی په آخرت کې به ټول کارونه صرف الله ته واپس شي الله سبحانه وتعالی ته به هر یو انسان ته به دغه د اعمالو بدله ورکړي یعنی هر انسان ته به دغه د اعمالو مطابق بدله میلاو شي او دا په دنیا کې مراد ده چې بندگان چې څه کارونه کوي دې رجوع الله ته کوي ځکه دې کارونه کوونکي په اصل کې الله رب العالمین دی او بندگان چې کله په یو کار کې عاجز شي نو بیا الله ته سپاري نو الله تعالی فرمایي فاعبدوا كله فاعبده وتوکل علیه نو بندگی کو دا غوزان سپاره پاغه باندې اند الله بندگی وکي ټول او الله ته ځان وسپاره ټول یعنی هر کله چې الله سبحانه وتعالی داسې عظیم علم او قدرت او تصرف والا دی نو دغه رب سره تعلق جوړول پکار دی هغه سره تعلق جوړ او دې صورت په اول کې د الله سبحانه وتعالی د عبادت حکم دی د الله بندګۍ او په اخر کې د الله د بندګۍ حکم دی وتوکل علیه او ځان سپاره په هغه باندې او توکل په باب د بندګۍ کوم کیږي چې بنده ته الله سبحانه وتعالی توفیق ورکړي او توکل په خیسته خاتمه باندې کیږي چې بنده ویریږي نه چې په دنیا کې الله خاتمه خراب نه کړي یعنی د دنیا نه بدبخت لاړ نشم خاتمه مې خراب نه شي نو توکل په باب د دعوت کې الله رب العالمین یعنی دعوت الی الله پدې کې ده بنده کله یریږي زما دعوت هډیر ناقص ده دا به څنګه ټول خلکو ته ورسیږي پدې کې به څنګه اصلاح وشي نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په الله رب العالمین باندې ځان وسپاره نو کله چې ته الله رب العالمین ته ځان وسپاره نو الله بدله پوره کوي الله په دې کې اثر واچي بیل ته دوه کلمې جمع کړې دي
عبادت او توکل د دې پیدا ده چې توکل نه صحیح کېږي مردګر د هغه چا صحیح کېږي چې پای کې یو د هغه صفات نه موجود دي یعنی توکل چې په الله سبحانه وتعالی باندې توکل وکړي ځان الله ته وسپاره دلته سره عبادت هم ذکر دی لہذا توکل بغیر د عبادت نه صحیح کېږي یعنی توکل بغیر د عبادت نه صحیح کېږي الله به توکل هم کوي د الله عبادت به هم کوي په سورۃ رعد 30 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي علیه توکلت و الیه متاب هلته توکل سره نابت هم راغلی دی یعنی الله ته رجوع وکړه الله بندګي وکړه دې صورت کې مخکې تیر شو په 88 نمبر آیت کې سورۃ شورا 10 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي علیه توکلت و الیه انیب دغه په دې سورۃ ال عمران کې دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون یعنی ایمان او توکل ځکه چې د بنده توکل الله جوړیږي چې د بنده مخکې نه د الله رب العالمین سره تعلق یې ادا په دغه صفاتونو سره حاصلېږي کله چې په بنده یو مصیبت راشي چې د مخکې نه د الله سبحانه وتعالی سره تعلق نه وي نو ذهن بیا الله ته نه راګرځي او کله چې تا د الله سبحانه وتعالی سره تعلق ولري بیا الله ته رجوع کوي الله سبحانه وتعالى متاسف بين عمل كل توفيق لك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.